دا تاسو ته ښکاري دا کسان لګیا دي شولې نالۍ دې ته کم ټایم کې چې دا لګیا دي دې ته نال وایي دا شولې دي روجې دي چاول ورته وایي او دا زه بر یو علاقې ته راغلی یم چې د دې علاقې نوم بټیلو دی ډېره ښایسته علاقه ده ډېره بهترینه خو دا روډ ډېر زیات خراب دی دغه بره زموږ ګاډی ولاړ دی مزید انشاءالله تعالی زه تاسو ته په پورته نور علاقه ښیم او زه خاص طور پر راغلی یم زموږ د یو ملګری د هغه واده دی هغه واده طرف ته موږ راغلي یو نو دا علاقه تاسو دا کتلی ومشئ دا ډېره ښکلې علاقه ده انشاءالله تعالی دا به ستاسو ډېره زیاته خوښیږي دا ډېر ښکلی جومات دی ورکوټی شان دی د کلي جومات دی ډېر زبردست دا د کلي ماشومانان دي دلته دا په پورته روډ تل دی باران خو به ډېر خوند وکړي سړیا کته خو ډېره زیاته ګرمي وه او دا خو یو داسې کلی دی او ښایسته هواګانې مازدیګر ټایم او باران انشاءالله د راتلو وره دی ډېر خوندور دی ډېر خوندور انشاءالله تاسو ته به ډېر خوند راکړي دې کلو کې ټول دغه شانې کورونه ډبل سټوري دا اوس تاسو ته ښکاري د ډبل سټوري لاندې چې کوم دی لاندې چت چې هغه د خاورې دی له پاسه پې ټیم لګېدل دی او ډېر خوند کوي دا کلی ډېر بهترین کلی دی او ډېر څومره چې تعریف وکړي د دې کم دی موسم یې ډېر ښکلی دی دا جون دی اوس صحیح ګرمي ده فقط په ټوټل خال پاکستان کې او دلته زما اوسېږي چې دی دلته په دې کلي کې ځای په ځای هر ځای کې دغه شانې خوړونه دي والي راغلي دي اوبه دي یخې ښه زبردست دی او دا د دې کلي سکول دی ګورنمنټ هغه سکول دی او دا د سطح سمندر نه کم از کم تقریبا 8-10,000 فوټ بلندۍ منده کې دا کلی دی او ډېر بهترین کلی دی او ما له ډېره مزه راکړله دا مازدیګر دلته دا ماشومانان کرکټ کوي لوبې کوي بلکل دې سکول څخه دا کلی دی ډېر ښکلی کلی دی تاریخ زموږ دا کم دی د هغې وجه دا ده چې دا نهایت یې ښایسته دی بلکل د دې په څنګ منده کې دا د اوبو ولو متله او دا تاسو ته زه لږ د کلي دا پورې سایډ لږ ښیم چې دا څنګه کلی دی دا کلی ډېر بهترین د دې کلي خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات محنتي خلک دی او ډېر محنت کوي دا تاسو شاته کتلی شئ دا ماشومانان دا لګیا دي دو جوار کرلي زما هر سفر چې دی هغه پیدل دی او زه په دې غرونو منځ کې په هر طرف چې ګرځم هم نو زه پیدل ګرځم ټوټل د هغې وجه دا ده چې پیدل ګرځېدو څخه زه هر علاقه ووینم او ښه صحیح انجوای ترېنه واخلم دا د کلي په شا باندې بره زه روان یم دا کلي تاسو ته ښکاري یقین وکړئ چې دا ډېر ښکلی کلی دی او د دې کلي نوم دی بټیلہ کوم چې نه زه خو دا کلی لږ دا کومه که نه د کیمره کې لږ دا کومه دا زه بلکل ټاپ ته راختلی ما کوم چې تاسو ته ما ویلي چې دا د بټیلو چې کوم کلی دی ډېر ښکلی کلی دی د ډېر زبردست کلی دی دا په تحصیل علی او ډسټرکټ بډاګرام کې ډېر په اونچایي منده کې دی د سطح سمندر نه کم از کم 10,000 فوټ بلندۍ منده کې دی او ډېر ښکلی بره دا کوم غرونه چې دي له پاسه هغې باندې اوس مو واوره پرته ده دا جون میاشت ده او دلته ښه صحیح یخ دی زما زړه کېږي چې یاره زه سویټر واچوم په پورته روان یم بره یو کلی دی
شی نوم دی د هغې د هغې نه دا ټوله ایریا چې ده دا ډېره ښکلې ښکاري او ډېر واضح ښکاري. نو زه تاسو ته ښیم ما څخه اوسېږئ. لږ ستړی شیم، ډېر سفر مې وکړ او زما سفر چې دی هغه ټوټل پیدل دی. بیرته دې کلي کې تاسو وګورئ ښایسته ښایسته شولګري دي پکې شولې پکې هر قسمه فصل کېږي دی کې. نو لږ سټې دلته کوم، بیا ځم په بور ته او تاسو زه دا ټوله علاقه ښیم. دا چې د چا د واده دعوت باندې موږ راغلي یو، دا عبید بھائی دا موږ څخه ناست دی، دا د دوی کلي دی. دا مزید تاسو ته ما لاندې وښوم او ډېر انجوی موږ وکړله او ډېر خوندونه موږ واخیستله. عبید بھائی څه حالات دي؟ کلي خو ستاسو ماشاءالله ډېر ښکلی دی او ډېر زبردست دی. د هغې وجه دا ده چې جون کې هم دلته داسې موسم دی چې ښه صحیح یخوالی کوي او چې ماشاءالله کلی خو زموږ ډېر زبردست دی او دا پوره په هلۍ کې چې کوم دی که نه دا یو عمر علاقه ده. دا چې کوم دی هلۍ کې یو مشهور دی د خوبصورتۍ د وجې نه او د خلقو د وجې نه، ځکه دلته مکمل سیدان علاقه ده که نه چې مکمل سیدان پاتې کېږي او ډېر ښه خلق پکې پاتې کېږي او نور چې کوم دی دا یو عمر علاقه ده او دلته یخې اوبه او ټول نظام د دې خپل برابر دی برابر دی. جی نه نو زه که تا نه یو پیشکش وکړم چې مطلب دی ته موږ ته خپل په دې خوشحالۍ کې یو ټپه شه، نو څنګه چل دی؟ یو ټپه به ونه شي؟ نو ټپې سر تاسو شروع کوئ، اختتام نو سر یې موږ له راځي که نه چې اوس موږ له سر راتلې نو ما یې ویښته ومرسه. نه لګوي دا بیا سړی خپل په واده کې ټپه کوي، ډېر بدې ښکاري، ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي. تاسو ورته ډالۍ کوئ دا خو چې ته زما واده والله نو ما به ورسره پیر وم خوړلی وم. ډالۍ کوي او ټپه ورته دې کې به یو ملګري زموږ یو ټپه ووایي، دغه د ابرار بټي ابرار یو ټپه شه، یو ټپه شه سړیا، یو ټپه شه، یو ټپه شه، یو ټپه شه په دې بټیلو سیدانی راځي نه را لګنه. خیر لکه دې ټول د ټپې مپې دې ټول راځي، خو دې ټیم کې د موبایل ته مخامخ هر سړی لږ بل ماښام ټیم دی اذانونه کېږي، نو دې وجې نه ټپه کېدی مو نه شو. انجینر صاحب راځل دور دی کا دا زما کلیواله عبید بھائی د ده واده دی او دا ټول موږ راغلي وو د ده واده په خوشحالۍ کې شامل کړو او دعا کوو چې الله دې د ده دا رز او دا پاپه د سفر چې دی دا دې الله په خیریت کړي او د ده زړه دې الله ولګوي او دا ډېر د خوشحالۍ رز ده. دا موږ تقریبا 35-36 کیلومتر فاصله موږ طی کړل، دا راغلي وو دا بټیلو کلی دی او انشاءالله تعالی مزید نور تاسو څخه موږ د کلیوال واده چې دی هغه مخکې تاسو ته ښیو.